لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع. گورا کستاسو خیالی پا پرونی سبق کی در تاویلی طاهرہ چتنوی چه بیع پا میتتی و پا دم و پا حر سر باطل را یعنی چه دا میتتا او دم او حر سمن وگرزوی او بل شای ورطا مبیع وگرزوی پرونی علت ذکر کر نن دیوائی کچیر تا میتتا و دم و حر خپل مبیع وگرزوی او بل شای ورطا سمن وگرزوی بیام بیع باطل دا امقا پرونی خبر دا چه دا دری وارا اموال ندی نو چه اموال نگشو نو دا محل دا چام ندی دا بیعم ندی دا بلا خب دا منس که پاتی شوی و کذا بیع المیتتی دا قرنگ خرسول دا مرداری و دم دا دم والحر یو دا حر باطل دا لانها لیست اموالا دا غدری وارا سندی اموال ندی نو پلا تکون محلا للبیع محل دا چا و نگرزیدل دا بیع و نگرزیدل نو زکا دا بیع باطل دا و اما بیع الخمر والخنزیر ما تغوک شدا لانجا دا کر خبر خو من وکړه کمیتتا او دم او حر کما بیع او ګرځي او کسمن او ګرځي دا بیع باطل دا قصه ختمه ده اوس مساله د خمر او د خنزیر ده دی وی جناب والا صورت ته وکشه ک بیع د خمر او د خنزیر چکوي کپا مقابله د دراهم او د ننانیرو کې وینو بیع باطله ده اوس بغوک شيخه دا لال زمین استاد دی د سره خمر دی او خنزیر ده دی ګوره بایع دی دا خمر او خنزیر خرڅي پر راحت شاه باندې یا په دراهم او یا په دنانیرو لکه دی وخت په پاکستان او روپو باندې څه کوي دا چې د خرڅوي نو کدسی روان نو دا بیع څه د مولا باطل وکشه او کتال زمین سره یا خمر دی او یا خنزیر دی پر راحت شاه باندې خرڅه په مقابله د صوبی کې د صوبی مثال ذکر کړی دا پیش د عین مثال ذکر کړی ناکت ترنا نقطه په صوبی سره کړی عین معنا ذات تی چاله کدا خمر او خنزیر بدر کما ترا تسرا کا یو جوړه جامې راکا یا ترا خپل موبایل راکا یا ترا ته موټر سایکل راکا دا عین ترنا مراد نو ګوربا کچیرته کې تالال زمین خمر او خنزیر پر راحت شاه باندې خرڅ کړ په مقابله د دراهم او د دنانیرو کې نو دا بیع فاسده ده باطل ده او کدغه خمر او خنزیر دی خرڅ کړ په مقابله د صوبی کې یا د موبایل کې یا د موټر سایکل کې نو بیع فاسده ده وتکور دا نه وران ټیکس والا معنا نو چې کله بیع فاسده سوله نو چې کم شی په مقابله د خمر او د خنزیر کې دا کم شی دی ورکړی ده موټر سایکل دی مثلا په مقابله د خمر او د چا کې ورکړی خنزیر کې ورکړی دا لال زمین د موټر سایکل څخه ګرځېدلی شي مالک ګرځېدلی شي ته د خمر او د خنزیر مالک نشي ګرځېدلی خو د خمر او د خنزیر چې کم مقابل شي د چې موټر سایکل دی لال زمین مالک ګرځېدلی شي هلکه کور دی دنیا وران شه دا ولی چې دراهم او دنانیر په مقابله ده نه خمر او خنزیر په مقابله ده دراهم او دنانیر کې نه بیع باطله ده او چې په مقابله د عین کې ده چې موټر سایکل دی نو بیع فاسده ده دا ولی وجه د فرق ده غوښه
لازمین چې خمر خرڅ کړی ده یا خنزیر خرڅ کړی ده، خمر هم مال دی او خنزیر هم څه دی مال دی په نیز د اهل ذمو باندې، لیکن مال متقوم نه دی. مال متقوم دی ته وایي چې شرعا نفعت اخیستل جائزه وي، او د خمر او د خنزیر نه شرعا نفع اخیستل جائزه نه ده. نه دا مال متقوم نه، مال دی خو مال متقوم نه دی. لانجه ده ګوره ښه چې کله لازمین خمر او خنزیر په راحت شاه باندې خرڅ کړ، او دا خمر او خنزیر په دیز د اهل ذمه او مال دی، لیکن مال څه نه دی متقوم نه دی. الکه ولې مال متقوم نه دی؟ مال ولې نه دی؟ دا لانجه ده ښه. مال متقوم ځکه نه دی چې شارع موږ ته امر کړی دا په اهانت د خمر او د خنزیر باندې، موږ ته شارع امر کړی دا د خمر او د خنزیر باندې، وهکذا موږ ته امر کړی په ترک د اعزاز باندې چې ګوره د خمر او د خنزیر بس نه کوي، اعزاز نه کوي. وکشه او چې ته بی ایمان راحت شه د دې خمر او د خنجرو ځان مالکوي په عقد سره، په دې کې اعزاز د خمر او د چا راځي د خنجر راځي. الکه ولې چې راحت شاه دا خمر او خنجر د چا نه اخلي؟ د لازمین نه اخلي، په مقابله د دراهم او د نانیرو کې دې کې اعزاز د چا راځي؟ خمر او د خنجر راځي. وای دا ذکر راځي خوښه چې کله راحت شاه دا خمر او خنجر واخیسته د لازمین نه په مقابله د دراهم او د نانیر، خو مقصود نه دی ته په دراهم او د نانیر ورکې د نه اخلي خمر اخلي، نو دراهم او د نانیر ګوره څه نه دي مقصود نه دي. ولې دراهم او د نانیر مقصود نه دي؟ ځکه چې دراهم او د نانیر خو تشه وسیله ده، دا خو څه ده؟ دا خو وسیله ده پیښه په دې باندې، او دغه دراهم دا وسیله ده د دې لپاره چې د دې دراهم او د نانیر په برکت باندې څه د خمرو او د خنزیر مالک وګرځېږي. ځکه دا دراهم او د نانیر ستا په ذمه باندې څه کېږي؟ واجبېږي. خو مقصود خو ستا خمر او خنزیر دراهم او د نانیر نه دي، بلکې دا وسیله ده، بلکې مقصود دلته څوک دی؟ خمر او خنزیر دی. نو چې کله مقصود څه ومله؟ خمر او څه ومله؟ دا چې د خنزیرو ټیک شوله، نو که چېرته کې موږ دا عقد ته د دې خمر او خنزیر مالک وګرځې په چا سره؟ په عقد سره. په چا سره؟ عقد سره. نو دې کې به اعزاز راځي د خمر او د چا د خنزیر په خبره باندې پی. او شارع خو تا ته څه کړی ده؟ امر کړی ده په اهانت او په ترک د چا باندې؟ د اعزاز باندې. نو ځکه مال متقوم نه دی، نو چې کله مال څه نه سومنه متقوم نه شوله، نو جناب والا دا بیع دې څه وګرځېده؟ دا چې د باطله وګرځېده. ټیک شوله مولا؟ نو تقوم ساقط شو بالکلیه پیښه په دې باندې. بالکلیه څه شول مولا؟ دا چې دا ساقط شو بالکلیه معنا بیا درته کوم ښه. نو دا بیع ځکه څه وګرځېدله؟ باطله وګرځېده. وکشه اوس دا خو یو دارغه چې دراهم او د خمر او خنزیر دی اخیسته په مقابله د چا کې، او کتا لازمین دا خمر او خنزیر خرڅ کړه په چا باندې؟ په راحت شاه باندې، په کپړې او یا په اوس دلته ټکی به پیدا کوي. تا لازمین ته موږ مشتری الصوب او مشتری الموټر سیکل وایو، او دی راحت شاه ته مشتری الخمر والخنزیر وایو. غوښه په خبره پیښه مالا. نو دلته غوښه لیونه دلته دا بیع فاسده ده او باطله نه ده.
ولی وای زکه دلته مشتری الصوب یا موټر سایکل چې څوک دی لال زمین دا دی قص کوي تملک د صوبې په خمرو سره دی قص کوي یعنی دی د دې قص کوي چې زه د دې کپړې او د دې موټر سایکل مالک وګرځم په مقابله د چا کې خمر او خنزیر به ورکما او د کپړې به زه مالک سما نو چې ته دا شرا کوې نو په دې کې اعزاز د کپړې راغی ته خو کپړه لې ته خو خنزیر نه لې خنزیر خو لرې کوې په دې کې څه راغی اعزاز د کپړې او اعزاز د چا راغی د موټر سایکل راغی نه د خمرو ستا په حق کې نه ګوره بیمانه تا په حق کې نه ته خو ستا مبیته خو څه اخلي خنزیر علی پیش ستا په حق کې نه د مشتری صوبه د مشتری موټر سایکل په حق کې دی قص کوي چې دی مالک وګرځي د کپړې او یا د موټر سایکل په مقابله د خمرو کې نو په دغه قص کې په دې کې د دغه سره ملا اعزاز د کپړې او د موټر سایکل دا نه د خمرو ټیک سواله وقصه خود خو کته وای چې تا خو خمر ذکر کړی چالک دا خمر او خنزیر والا ما ته سراکا کپڑا راکا او یا موټر سایکل راکا نو دلته وای دا ذکر د خمرو چې راغله را دا موږ معتبر وایو په حق د تملک د صوبې کې دا موږ معتبر نه وایو په حق د نفس خمرو کې دیکھ سوالا دا ذکر د خمرو چې څه وایو موږ معتبر وایو تا خمر ذکر کړي کنه ذکر کړي نو دا یا د خنزیر ذکر کړي تا لال زمین کنه نو دا ذکر د خمرو چې موږ معتبر وایو په تملک د صوبې کې یعنی په دې کې معتبر وایو چې په دې خمرو سره د ځان څه مالک کوي د کپړې او دا ذکر د خمرو معتبر نه وایو په حق د نفس د چا کې د خمرو کې ټیک سوال عمل نو چې وقصلی ونیا چې ذکر د خمرو معتبر په حق د تملک د چا کې نه په حق د نفس د خمرو کې نو تا چې دا خمر تسمیه کړي راکنه چې دا خمر والا ما ته سره کپڑا او موټر سایکل راکا دا تسمیه باطل اسولا تسمیه باطل د څه دلکه چې خمر دې د سره ورکړي نه نو اوس د خمرو خبره د سره کړي ټیک سواله نو چې تسمیه باطل شوله بی ایمانه نو نتیجه به دې ته راوځي ته څه ورکوې کپړه ورکوې یا موټر سایکل ورکوې د هغې به قیمت ولګوو چې څومره قیمت د لال زمین به د هغې قیمت درته درکړي پیښې به دې باندې هغه کپړه او موټر سایکل به درنه والي شراب نه درکولی سي او نه شراب اخیستی سي دلته ځکه بیعه فاسده ده ګران دی که اسانه دی دومره ګران دی چې د حد نه زیات ګران دی دا عبارت به حل کول ښه پیښه په دې باندې خو چې ته لاندې عبارت ته اوس وګورې انشاءالله کار به برابر شوی ښه نو اوس ته لاندې عبارت ته راشه واما بيع الخمر والخنزير خ متوجه کینې چې په سبق پوي سي واما بيع الخمر والخنزير هر څه بيع د خمر او د چا ان کان قوبل بالدین کب کم مقابله د دین کې شول پر دراهم پر نقد باندې د دین څخه کېږي اطلاق کېږي ښا ان قوبل بالدین کب مقابله د دین کی او کا دراهم و دنانیر لک دراهم او دنانیر راوالا ٹھیک شو بیا صورت درته جوړم تا سره خمر او خنزیر د پدې خرڅې په مقابله د چا کې دراهم او دنانیر کې وسوایا پل بیع باطن په دغه وخت کې دا بیع صدا نو لا دې پر نقطه وایا نو لا يفيد ملك الخمر ولا ما يقابلها نبد خمر ته معالج ګرځي راحت شاو نه دایبا د دراهم او د دنانیر و مالک ګرځي خبره ختمه شو هو ان قوبل بعين او کدغه د خمر او خنزیر مقابل وګرځي بعين
لانی نکته وای ای معین په یو ذات معین باندې کصوب لکه کپڑا راواخله یا دی وخت کې موټر سایکل راواله پل بیع فاسد بیا بیعا وقتی باطل وا اوس فاسد نو چې فاسد اسوا حتی تر دې پورې یملک مالک بګرځي ما ده غشي يقابله چې مقابل د چا دی د خمرو د خمرو دی چې مقابل د خمرو د خنزیر دی چې هغه څوک دی چې هغه کپڑا ده دیغه مقابل دیغه مالک بغیر دی خو بل قیمت 50 سره قیمت سره ټیک سواله ټیک دا کنه نه مالا لکه ته خو د خمرو د خنزیر مالک بیا نه ګرځي خدای به د چا کا مالک ګرځي د کپڑے مالک ګرځي وان كان لا يملك عين الخمر والخنزير اگر ک دا بل کس مالک د عین خمر او د چا نه ګرځي راحت شاه د خمر او د خنزیر مالک نه ګرځي خو لیکن لازمینه د کپڑے مالک ګرځي وړغونی نقطه د بل قیمت په مقابله د چا کې د قیمت کې ووجه الفرق وجد فرق چدا بین الصورتين فما بین د صورتين کې رادا ان الخمر مال خمرم سره وكذا الخنزير مال او خنزيرم سره مال دي عند اهل ذمه فنيز د اهل ذمه باندې الا انه غير متقوم مال سند زکه مال متقوم دي توای چې شرعا تر نه پاکستان جائز او دا نقطه وای غیر منتفع شرعا او د دین نه پاکستان خو شرعا سندي جائز نه د خو مال متقوم نس انا كده خمر وخنزير ولا مال سندي متقوم ندا لما لا وجد دينا كأن الشرع شریعت شدا امر من تا امر کړی به اهانته په اهانت د هر واحد د خمر او د خنزیر و ترک اعزازه په ترک د اعزاز د هر واحد د خمر او د خنزیر باندې پښتنیبوه من تا امر سوی نه کنه نه سوی خا نو شریعت من تا امر کړی دا په اهانت او په ترک د چا باندې اعزاز باندې و فی تملکه بالعقد او کترا حدشا مالک ځان ګرځي د دې خمر او د چا خنزیر بالعقد 50 سره اي يجعله مبيعا ته څه ګرځي او تملک مقصودا لحیثیت د چانا مقصود نو دغه خمر او خنزیر مقصود ګرځي اعزازا له اعزاز د خمر او د چا راځي د خنزیر راځي او هو خلاف المأمور به دا خلاف د مأمور به دا او هذا دغه خبره ثابت هم ده چې ته ځان مالک کوي په عقد سره دا اعزاز د چا راځي د خمر او د خنزیر راځي دا خبره سم ده ثابت هم ده ولې ثابت ده لانه شان د خبر ده متى اشتراهما چې کله واخل دي خمر او خنزیر لره مشتری ته مشتری ترى حدشا تا واخستل بدراهم و دنانیر په دراهم او 50 سره دنانیر سره چالکا دا والا ما تسراکا خیز نپد دراهم غیر مقصودتين دراهم سندي مقصود ندي ولی مقصود دراهم ولی مقصود ندي لكونها وسيلة كان ذاك دراهم سدي مالا وسيلة دا الى تحصيل الخمر او الخنزير وحصول دا خمر او دا شاطا خنزير تا لما لا وجد دينا كأن هذا دراهم چري تجب في ذمته دا واجبيږي په ذمه د مشتري باندې او ما يجب في ذمته كم شيء واجبيږي په ذمه د مشتري باندې غير مقصودتنا غير مقصود وي نو دراهم او دنانير څه نو مقصود ستاسو مقصود ستاسو خمر او خنزير شو دغه سوال عمل نو چې غم خمر او خنزير ستاسو مقصود سول او من ویلو ک مقصود د عقد نه خمر او خنزير وی دي کې سره
اعزاز د خمرو او خنزیر ده او شارع من طویل او چې تبای کوي ترک د اعزاز بکې او اهانت به د خمرو او د چا کې د خنزیر کوي ټیک سوال عمله نو په خبره پیښ نو وانما المقصود دلته مقصود به الخمر نو فسقط التقوم اصلا نساقط شول تقوم د دې خمرو او د خنزیر اصلا بالکلیت سوال ملا ساقط شول یعنی بالکلیت مطلب نه دا خمر او خنزیر بنفسها مال متقوم دي او نه په مقابل کې دي چې دراهم او څوک دي دنان دي اصلا دا مطلب دي چې نه به د خمر او د خنزیر مالک ګرځي نه د خمر او د خنزیر چې مقابل کم سيزونه دي چې دراهم او دنانیر دي نه به دغه مالک ګرځي سوال عمله او بخلاف ما اذا اشترى صوب بالخمر بخلاف دغه صورت باندې چې شرا دا چا کوي کپڑے کوي 50 سر څوک کوي شرا څوک کوي لازمین ته خو شرا دا چا کوي خمر او خنزیر کوي په مقابله دا چا کوي د کپڑے کې او دای څه کوي شرا د کپڑے کوي په مقابله ده نو بخلا لأن مشتري الصوب دلتا مشتري الصوب تصوك انما يقصد دي قسكوي تملك الصوب بالخمر تدان مالك وغرزهم دا چا کپڑے بالخمر پا مقابلہ دا خمرو کی یعنی بجعل الخمر وسیلة وثمنا خمر سے گرزے وسیلہ و ثمن گرزے اور مقصود دے تملک دا چا دی و پی پا دغ قس کے اعزاز الصوب اعزاز دا کپڑے دی دون الخمر نا چاچا دا خمر ٹک شوالا و خمر خطاب ایمان یاد کری کن چه خمر والا کپڑا راکا نو دی وی پا بقی ذکر الخمر معتبران دلتا ذکر دا خمرو چه سرے پی تملک الصوب پا دی کی معتبر دی چه دی خمرو پا واسطہ دی سکریوی دا کپڑی مالک گرزی لا پی حق نفس الخمر او ذکر دا خمرو چه معتبر ندی پا حق دا چاکی دا نفس خمرو کی حتی تردی پوری پسدت التسمیتو تا چه کم تسمیه دا خمرو کڑی دا سر پاسی دا سولا نو چه پاسی دا سولا نو مشگورا تا کپڑا واخستلا بغیر لچان عوضنا او دې تبعیت سوای فاسده وای نو په دغه وخت کې بیا څور کوي قیمت نو وجبت قیمت الصوب قیمت د کپڑے به ور کوي دود الخمر نه د چا ذکر د خمر د سره منګ ویل معتبر نه ده هغه تسمیه د سره سره باطل ده لکه خمر دي چې د سره یا کړي وی په شپه دی باندې نو قیمت د چا د کپڑے به معتبر وي ها شراب بیخنه دا بیمانه ورکوي ورکوي به نه بیخی به ورکوي نو دی به بیخی اخلی نه بلکې د شرابو قیمت به نه ورکوي د کپړې قیمت به ورکوي ځکه تسمیت دی ته وایي تسمیه باطله ده لکه د سره چې خمر ذکر کړي نه ورته ویلي کپړه راته راکه نو چې کپړه راکه نو د کپړې به بیا څه ورکوي قیمت به ورکوي بس پیشوی وکذا اذا باع الخمر بصوب چه کل بیع دا خمر وکی 50 سرا فصوبی سرا تک سوالا مولا لأنه شان دا خبر داري يعتبر دلت معتبر دا شراء الصوب شراء دا صوبي بالخمر بخمسرة لكونه مقايزة تنزك دا مارچه دا سنة ملا مداچه دا مارچه دا چه خمر والا هر یو نرکن سمنم جوڑه دیشی او هر یو سم جوڑه دیشی دا چه دا مبیعم جوڑه دلیشی قال وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسدون تپی پوی شوی کنا کاسیم دوڑی والی دا کله کله داسې صاحب د هوایي لیوانی سي داسې ښه پېښه په دې باندې ما ته غوږ شو بعضې ځای کې به داسې اسانه راشي چې ته به ورته حیران چې یا خدای پاکه د دې نښه خلاصه کوه بعض ځایونه کې بیا داسې راشي چې یا خدای پاکه قاضي او حمدالله خو حل کېږي خو دا شي خو نه حل کېږي
دې سره به ته څه کوې داسې ګران ځایونه پکې راځي نو خبره دا ده وبیع الام ولد والمدبر والمکاتب فاسد ما ته غوږ ونیسه قدوری مولا وايي بیع د ام ولدی یا د مدبر یا د مکاتب فاسده ده فاسده صاحب د هدایه بیا وايي چې فاسد په معنا د چا سره ده باطل سره ده لازمین استاد سره ام ولده ده یا وسره مدبر دي یا وسره مکاتب دي پراحت شای خرفی دا بیع باطل ده وقت بنی سے باطل ده ولی دا بیع باطل ده خم متوجه کینه دا ملانجه ده دا بیع ولی باطل ده وقت شا تا سره ام ولده ده پا ام ولده کی استحقاق دا عتق ده گوره جاریی چه بچه راوڑ دکی استحقاق دا چا راغی دا عتق راغی علکه په ام ولاده کې ولی استحقاق د چا دی عتق دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعتقها ولدها یعنی دی بچی دغه جاریه مستحقه د چا وګرځوله د عتق وګرځوله خپ جاریه کې استحقاق د چا عتق وکش او بل مدبر دی پا مدبر کے پی الحال سبب د حریت موجود دی تو ورطوائی لرزمین بیمانا تو دی غلام توائی چه زما د مرگ نبعد سسے آزادی خبر خودی وست ورطا کردی دا مری با کلا پتہ نلگی گی تا چرتا مری دا پشو سادی دا با خبر پیچے من دی ورطوائی چه زما د مرگ نبعد مری آزاد بے زما د مرگ نہ بعد نو پدی غلام کی سبب د حریت فی الحال سری ملا موجود دے سبب د حریت پدی غلام کی فی الحال موجود دے علکہ سبب د حریت ولی فی الحال موجود دے وای زکه چې دا بی ایمان کله مرشي بیا خو ورته سر نشي راوچتولای چې ځا الکه ته مې څه کړې آزاد کړلې خو د اوس نه به ورته موږ څه وایو آزاد وای هغه سبب د حریت په ده کې موږ څه وایو مله دا چې دا موجود وایو ښه نو په جاریه کې خو استحقاق د چا موجود دی مدبر کې سبب د حریت سره موجود دی او پاتشو مستحق ته چرا پاچه د خپل غلام سره دی عقد سوکه کتابت وکه چالک ما ته 1 लाख روپۍ راکا تب سه دا چې د آزادی نو چې تا د خپل مکاتب سره عقد کتابت وکه د غلام لاره په خپل نفس باندې سره راغله قبضه راغله په خوا قبضه دی عبد لاره نه و خو چې کتابت وسره وشو دی غلام لاره په خپل ځان سره راغله قبضه راغله وکشا اوس نتیجه راغونډه وه په جاریه کې څه استحقاق د عتق دی په مدبر کې سبب د حریت دی په مکاتب کې په خپل ځان باندې څه ده قبضه ده موږ وایو دا درې واړه تلال زمین خرڅولی نشي ولې که تی په راحت شاه باندې څه کې خرڅ کې ٹھیک سوال عملہ راحت شاہ باندی او راحت شاہ لرمن ملک سکو ثابت کو دا طول حقوق باطل کی یہ شکن چه راحت شاہ میں نے تخرز کی او راحت شاہ در جاری سو گرزی کہ جاری خوار بچے راورسون زورون بای پی وحلیو غی خوارزان کی استحقاق دا عتق پیدا کردیو آغا تاور لڅکمانا باطل که بمدبر کے سبب دا حریت و آغا دی ورلا باطل که پا غلام کی قبضه و پا خپل زان منی آغا قبضه دی ورلا باطل اکڑلا ٹک سر نو لدخی وجن دا بیعتنا دا چنا جائز ندا بلکہ باطل دا او دی بدرتا اوائی که مکاتب پر رضا که مولا مکاتب خرص که پر رضا دا چا سارا دا مکاتب سارا وطی بچی تا سر خمی 1 लाख روپی منی عقد کتابت کرده دا خوزا ما پیسو تا ضرورت دی کستا خوخی خرص دی کم
ستا څنګه خوښه ده آیا خرڅولی سي که نیسي خرڅولی نو په ده کې دوه روایت دي او اظهر روایت څه دی منا جواز دی په خبره پوه شوئ راځه لکه وبيع ام الولد خرڅول د ام ولد والمدبر د مدبر والمکاتب فاسد دا بيع فاسد دا ومعناه دا دي معنى دا فاسد باطل سره لأن استحقاق العتق استحقاق دا عتق چرا قد ثبت لأم الولد دا ثابت دا ام ولدتا لقوله عليه الصلاة والسلام عتقها ولدها جعلها مستحقة للعتق او سبب الحرية او سبب دا حرية چدا انعقد دا منعقد دی فی حق المدبر پا حق دا مدبر کے پی الحال ٹھیک سوال عملہ ولی سبب دا حریت پی الحال موجود دی وازادی کی باروستا رچانا دا مرگنا ویلی بطلان الاہلیت زکا باطلی کی اہلیت دا مولا بعد الموت ہے روستا رچانا ولا دا مرگنا اول مکاتب چدا استحق یدن علی نفسی دی مستحق دا قبضی دی پچا باندی پخپل نفس باندی او لازمتن دا قبضه لازم دا فی حق المولا پا حق دا چاکی نو ولو ثبت الملک بالبیع کمن ثابت کو ملک مشتری لرا بالبیع پا بیع سر خرصول جائز ہوا یو مشتری مالک وگرزو نو لبطل ذالک کلی دا طول حقوق بتسی نو فلا یجوز نو دا بیع پدریوانو کذا جائز ندا ولو رضی المکاتبو کرازی شو مکاتب بالبیع پا بیع باندے پا پیه روایتانی پا دی که دو روایت دی خوال ازهر و ازهر روایت چدا الجواز سنی ملا جواز دی ٹک سوالا ملا والمدبر والمراد بالمدبر مراد مدبرنا المدبر المطلق ومدبر مطلق دي دون المقيد نو مدبر مقيد يوم مدبر مطلق ده يوم مدبر مقيد ده مدبر مطلق ديتا وي عليك زما ده مرقنا بعد بتسي ديتا مدبر مطلق وي مدبر مقيد ديتا وي كخدای پاک باران اور او بچي ته فما باندې سي آزادي یا نن د ګرمینه که خدای پاک کور ته راور رسولم د مدرسې نو تصوی مولا آزادی دیتا مدبر سوائی مقید وائی دلتا مراد دا مدبرنا مدبر مطلق دی نو مدبر سا مقید او پی المطلق پا مدبر سا کی مطلق کی خلاف شافعی خلاف ثابت تی امام شافعی رحمه اللہ لرا او وقد ذکرناه فی العتاق پا تحقیق سرا من ذکر کرے دا فی العتاق پا کتاب العتاق کی پا خبر پیش ملا التا منگ دا خبر سکڑے دا ذکر کڑے دا وصول اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ